دا عمره څه ته وایي؟ آسان الفاظو سره تا به عمره نه کړې او عمرې په تعریف به پوهېږي. څومره آسان. عمره څه ته وایي؟ عمره کې عزتمندو څلور عملونه دي. دوه پکې فرض دي، دوه پکې واجب دي. څومره آسان دی. عمره څلور کارونو ته وایي، دوه پکې فرض، دوه پکې واجب. دوه فرض چې کوم دي عزتمندو، یو پکې احرام تړل دي او دویم پکې د بیت الله شریف طواف کول دي، اوه چکرې لګول دي. څومره آسان کار دی. احرام خو ته کور نه تړې، احرام مسلې ته ځان له بیانوم، خو اسانه خبره ده. یو احرام دی وتړو او لاړې د بیت الله شریف نه وپېرې تاو شوې، ستا عمره فرض مکمل شو. دومره آسان کار دی. دې کې د زده کولو څه دي. او بیا دوه عملونه یې څنګه چې د طواف وکړو، د طواف نه بعد یو برنډه د هغې ته صفا مروه وایي، په هغې کې بیا اوه چکرې لګول دي. دریم عمل شو، دا واجب دی. او چې څنګه د صفا مروه کې اوه چکرې پوره کړي او د دې نه پس به راشې سر به وخرې، عمره دې مکمل. او دې کې د زده کولو څه دي چې یو سړی وایي چې زه به مثلا کښېنم، د یو منټ نه کم کې بیان شو. څلور عملونه دي، یو احرام، یو طواف، یو صفا مروه او بل سر خرول. او د دې طواف نه بعد یو دوه رکعته مونځ دی، خو هغه واجباتو کې بعض وایي نه دی، دا هغه ضروري عملونه څلور دي. بس عمره دې وشوه، قصه ختمه. او چې رش نه وي په دې ټولو عملونو باندې ستا نیمه ګنټه لګي، بس ادا کېږي په نیمه ګنټه کې. نو دې وجې نه عزتمندو بعضې کسان وایي دا خو یو هفته مخکې لګې وي چې زه به عمره زده کوم او دا یې فلانې ډنګرې. ښه خبره ده، خو داسې ماهر استاد سره کښېنئ، بیا دې هر یو کې تفصیل دی. احرام کې لږ تفصیل دی، طواف کې لږ تفصیل دی، صفا مروه کې لږ تفصیل دی، سر خرولو کې لږ تفصیل دی. هغه تفصیلات شته. نو هغې دپاره انسان یو نیمه ګنټه نوره ورکړي. خو کم از کم چې دا فرایض یې زده کړي نو د ده زړه نه خو غم کوز شي که نه، چې دا څلور عملونه به خامخا وکړم، عمره به مې مکملیږي. اسانه شوه. د مونځ نه عمره اسانه ده، ځکه مونځ کې فرایض ډېر دي، واجبات پکې بیل دي. صحیح شو. مستحبات، مکروهات، مفسدات پکې ډېر زیات دي. په حج کې ډېر کم دي، خو چونکې حج یا عمره ډېر وخت پس راځي نو د دې وجې نه انسان د دې نه یریږي. صحیح شو. او دا چې کوم دی بار بار راځي، لکه نوی شی چې سړی خوري یریږي چې لکه دا به صحیح خېټه خرابه نه کړي، فلانې ډنګرې داسې. او کوم څیز چې پیاز ټماټر روزانه خوري، کلول کورخې خوري، بس په پټو سترګو خوري. نو یو خبره دا شوه عزتمندو،